د موږ نیت زمي ستمندو ډیر ملګری دی باره کې رابطې کوي چې د جمعې د موږ چې مونږه کو کنه نو وای په نیت کې به مونږه د جمعې اور زیادو او که د ماسپخین نیت پکو وای د دې نیت په څنګه طریقې سره تړو نو زمي ستمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د جمعې چې دا څومره رکعاتونه دي د ټولو رکعاتونو نیت هم درته وایم او ورسره د جمعې موږ په حواله سره یو بل خبره هم تاسو ته شیر کوم نو اول پکې دا خبره اوري زمي ستمندو چې د جمعې په ورځ باندې 12 رکعات دي کنه دا 12 په 12 رکعاتونه ډک دي ښه د کې تش رکعاتونه ګوري نشته دي ښه ډیر جات ملګری ډیر په غلط فهمه کې دي د جمعې چې دا کم فرض دي کنه امام سره چې کوي دینه سلو رکعات مخکې خو سنت مؤکد کی دا ټول ډکو کی خو چې کم امام سره ني 2 رکعات دینه رستو چې کم سلو رکعات کنه دا سلو رکعات فرض کوي یعنی 2 رکعات پکې ډک کوي او 2 تش کوي دا مکمل غلطي ده ګوره ښه د جمعې په ورځ باندې ډک رکعات ټول په ټول رکعاتونه ډک دي 12 رکعات دي 12 رکعاتونه ډک دي ښه یو رکعات هم پکې تش نشته ده صحیح شو نو د جمعې د ټولو رکعاتونو نیت ته تاسو غوږ کېږدئ ښه زموږ عزتمندو د جمعې په ورځ باندې ټول 12 رکعات دي کنه نو سالور پکې 2 ځل کولی شي 2 رکعات فرض د امام سره کولی شي کنه اغه نه سلو رکعات مخ کی وی د خطبه نه مخ کی دا سلو رکعات او کم چې سلو رکعات د امام نه بعد دي دا یو شانتی دي خدا اتر رکعاتونه دا یو شانتی دي اول سلو رکعات او امام نه بعد چې کم سلو رکعات کول شي دا یو شانتی دي نیتونه هم یو شانتی دي او چې څنګه مخکنی ډکتی دا سي دا رستنی سلو رکعات هم ډکتی ښه نو اول چې کم سلو رکعات کول شي یعنی اغه نیت تزغو کېږي اغه او د رستي اسیم سلو رکعات چې د نیتونه یو شانت دي نو نیت دا سي د خاط نیت مې وکړو د زړه د اخلاصا سلو رکعات سنت مؤکد مسکم په د حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک د پاره محمد کعبه شریفي پلورکم الله اکبر صحیح شو څنګه چې د نیت تاسو تړلو امام سره چې کله 2 رکعات تاسو کې دینه بعد چې کم سلو رکعات دي عمده